د یو مسلمان د یو لپه وینه تویې کړه نو ستا او د جنت په میاس کې پرده راله. موږ د خدای نه ولې نه یېرېږو؟ دا ځنکدن موږ نه منو. بدعمله سړي نه چې ساه وځي په کومه طریقه وځي؟ ها 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 وی داسې به تې ساه وځي او دی به داسې تړقېږي لکه د جمدي څاروي نه چې بنده سرمن وباسي. ته دا ځنکدن نه منې؟ ته دا قبر نه منې چې زه به قبر کې پروت یم، نه مې دا کارخانه پکارېږي او نه مې دا مال پکارېږي او نه مې جایداد پکارېږي او نه مې دولت پکارېږي او نه ټوپک. ته د قیامت ورځ نه منې، ته الله نه منې، ته پیغمبر نه منې چې پیغمبر ته مخامخ به بیا ولاړې. نن سبا خو یو حال جوړ شوی دی، په معمولي خبرو جګړې، په معمولي خبرو تماچه او ټوپک دی، په سیاسي خبرو یو لګي شي بل مړ کړي. نن سبا اکثر جګړې سیاسي دي. یا لکه دا سیاسي لیډران دا ستا پکارېږي؟ قسم په خدای که جنازې له دې مړه شي، په خدای قسم که جیل ته لاړې که تپوس ترې مو کوي، په خدای قسم که د لګوی له مړه شي، په خدای قسم چې عدالت ته لاړ شي که جج د له سپارش مو کوي، دا رور به دې پکارېږي. کټ په دې ده اوچتوي، قبر به دله دی که نه، خخۍ به دې دی، دوا ته به دې ناستي دا چې چا سره ستا جګړه ده. کور په کور ما یوه جنډه لګولې ده او تا بله جنډه لګولې ده او سار چې روزم هغه ته کنځل کوم هغه ما ته کنځل کوي. دا په کوم طرف خلک روان؟ مولیانو پسې لګیا دي خلک. زه همیشه خپلو شاګردانو ته ویم، همیشه ورته ویم ښایي دې خلکو ته قرآن، ښایي دې خلکو ته د پیغمبر حدیث، ښایي دې خلکو ته حافظان یې جوړ کې، ناظره ورته وښایې، کوي دې راته کنځل. دیری ما ته کنځل کوي، زه به بچي ته قرآن ښیم. دې ما ته کنځل ښیي، زه به بچي غېږې ته رانږدې کوم، ویم راشه چې بچي نه دله حافظ جوړ کړم. دې ما ته کنځل کوي، زه وایم بچي راوله چې د پیغمبر وارث دې دله جوړ کړم. ته کنځل کوه، زه به د پیغمبر وارث جوړوم د بچي نه. ته بد رد وایه، زه به ستا بچې د رسول الله مبارک سره یو ځای کوم. ته بد رد وایه، کنځل کوه، سپکې وایه، ښځه کنځه، لور کنځه، زه به ستا او د بچي او ستا د خدای په منځ کې جوړ پیدا کوم. تکړه شه. د خپلو طالبانو ته ویم اعرض عن الجاهلین باندې عمل وکړئ. د بدو جواب په بدو مه ورکوئ، د کنځلو جواب په کنځلو مه ورکوئ. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. پام کوه، که هغه راپسې هر څه وایي، سپکې وایي، ډتې وایي، هر څه چې وایي، مه ورکوه جواب. لاړ شه دروازه ورته ووایه چې دا څوک درپسې کنځل کوي، ابه بار روځي، وایي بچې خو دې سر سبق له نو راغلی. ته تکړه شه، هر څه چې کوې کوه. مونږ به ستاسو بچو ته قرآن ښایو، پرېږدو به نه. مونږ به ستاسو د بچو نه حافظان جوړو، پرېږدو به نه. مونږ به ستاسو د بچو نه د پیغمبر وارثان جوړو، پرېږدو به نه. مونږ خو قسم په خدای ړم تاسو سره ستړی شو، ورونو ړم ستړی شو، ستاسو دپاره زموږ ړونه ستړي شو. که عمره کې نو تاسو ته دواګانې دي، که په حج کې نو دې تاسو ته دواګانې دي، که د درس نه پسې نو خدای د پیغمبر امت تاسو ته دواګانې دي، که منځي نو تاسو ته دواګانې دي، که د شپې چې ته پاسو نو تاسو ته دواګانې دي. ړمو تاسو سره خلاص شو، تاسو مړه کنځل کوئ مولیانو پس. ستاسو بچو ته زموږ له خلاص شو، ستاسو دپاره زموږ مولیان لګیا دي، غریبانان خیر غواړي. خیر چنده څه شی دی؟ خیر ستاسو له بچو دپاره. مدرسو والا لګیا دي، په کوڅو کې ګرځي، چنده راکړئ، چنده راکړئ. څه پې کوي په دا چنده باندې؟ ستا بچو ته قرآن ښایي، ستا بچو له استاد نیسي، هغه له تنخوا ورکوي، ستا بچي ته پکې چالو کوي، هغې له بل ورکوي، ستا بچي له دریالي او پوړ ولالي، ستا بچي له قرآن لري. دا ولې موږ بې انصافه یو؟ مفتو کې خلک نه وي، ټول لګیا دي په فیسبوک باندې، مولیانو پسې کنځلي دي او کنځلي دي او کنځلي دي او بد رد کوئ، کنځلي چې څه کوئ کوئ. زه بیا هم ستا خیر خویم، زه بیا هم تا ته نیغه لار ښیم، زه بیا هم نه غواړم چې تا نه دې سنکدن په سخته وځي، زه بیا هم نه غواړم چې په قبر کې دې توډه بولی شي. زه وایم چې ستا د بچي نه حافظ جوړ کړم چې په قبر کې د ایمان او د عمل رڼاګانې ولګي.
زه نه غواړم، زه بیا هم نه غواړم چې ته دوزخ ته لاړ شې، زه نه غواړم چې د پیغمبر امتي دوزخ ته لاړ شي، زه یم چې تاسو جنت والا جوړ شئ. زمونږ خو په جنازو کې، په جمعو کې، په اخترونو کې، په روغو کې اړه ستړی شو چې خدای ته وګورئ مونځ کوئ، خدای ته وګورئ د پیغمبر په نقش قدم لاړ شئ، خدای ته وګورئ شیطان په نقش قدم مه دی. دې کې زمونږ څه مقصد دی؟ تا د خدای سره جوړومه، تا د دوزخ نه بچ کوم، ځان هم بچ کومه، تا هم د دوزخ نه بچ کوم. لیکن ته په دې کې مونږ ته کنځل کې کوه. یو کار به کوم، دلته اسم نه وایم، دلته په دې ایت عمل کوم چې خذ العفو معافیه، دلته په دې عمل کوم وامر بالعرف چې خلکو ته نیکي بیان کا، دلته په دې عمل کوم چې واعرض عن الجاهلین، جاهلانو نه مخ واړوه. لیکن د قیامت په میدان کې دې نه پرېږدم، هلته د خدای په دربار کې او د پیغمبر مخ کې به د مرۍ نه بیا رانیسم. هلته به وایم چې الله ما ستا دین درته بیانو د کنځل کول، الله ما خو د ده نه د پیغمبر وارث جوړو، د ده د بچي نه مې د پیغمبر وارث جوړو، الله ما خو ده ته د جنت لاره خوله او د دوزخ نه مې بچ کو، خو الله ده نه دی منلې، ما ته یې کنځل، زما ښځه یې کنځلې ده، زما لور یې کنځلې ده، زما د طالب او زما د ملا سپکه یې ویلې ده، د پیغمبر مخکې د خدای په دربار کې به دې بیا د مرۍ نه نیسم. ولې داسې کوو؟ دا مونږ وشو څه؟ دا مونږ ولې لیونیان شو؟ زمونږ مولیان هم لیونیان دي، بعضې ځان ته به یې میک لګولي او په کوټه کې به ناست دی او مولا به مولا پسې لګیا، مولا به د مولا بېعزتي کوي. عوامو ته مولا ولې سپکې یا ظالمه؟ د عوامو مخکې د علماو بد ولې وی ظالمه؟ راشه یو خبره کوم، ما کې به د دنیا غلطۍ وي، زما د سپینه جامه را تاسو ته لرې دی نو سپینه ښکاري، خو که رانږدې شو داسې کتل نو په ده به نري نري داغونه به ما ته که رانږدې شو نو ما نه به دنیا غلطۍ کېږي، زه به دنیا ګناهګار یم. نو چې ته زما بد یو بل ته وی نو ښه نه ده چې ما ته وي او زه ترې معافي غواړم، توبه وباسم. ما کې غلطي ده نو ماله راشه پیاله چای در باندې وڅښم، جنګ در سره نه کوم، ماله راشه ډوډۍ به هم در باندې وخورم او ما ته ووایه چې تا کې دا نقصان دی صاحب دا مه کوه. که ما کې ایمان یې او د پیغمبر د سنت او د قرآن خلاف یو عمل یې زه به ستا مخکې توبه وباسم، زه په دې په دې لوډ سپیکر توبه وباسم، بیا به زه مسلمان نه به چې د خدای او د رسول خلاف کوم. او که نه ته نه پوهېدې نو زه به دې پوهې کوم، نو ما ته به د رولولی په شکل کې کینو که نه، تم مولی او زم مولی، تم د رسول الله مبارک امتی زم ما، تم وی د قرآن خدمت کوم زم د قرآن خدمت کوم، تم وی د پیغمبر د سنتو خدمت کوم زه وی زیم کومه، نو دواړه به کینو سره کنه. راشه پیاله چای به وڅښو، ډوډۍ به در باندې وخورم، په تندي به دې ښکل کم، په مینه به دین خبرې وکړو، ما به یا پوهې کې یا به تا پوهې کم. نو کار دې سره چې ته په ممبر کښېنې او ځان ترې ډبل میکونه لیږلي دي او د ما بد وی مولیانو کې شته. کار دې څه دی چې یو مولا به بل مولا پسې لګیا دی، ډبل میکونه لګولي دي، بلبل پسې لګیا دی، بلبل پسې بلبل پسې بلبل پسې بلبل پسې، او عوامو ته دا مولا سپکې. نو چې تمام عوامو ته سپک کې نو عوام زما د دین خبرې بیا نه مني، وایي دا ټیک نه دی، دا غلط سړی دی. نو دا علما دا یو بل پسې چې لګیا دي خدای ته وګورې، یو بل سره کښېنئ، د مینې په ماحول کې یو بل سره کښېنئ. قسم په خدای که دا د پیغمبر طریقه وه، قسم په خدای که دا د صحابو طریقه وه، په محبت یو بل سره کښېنئ، د یو بل چای وڅښئ، د یو بل ډوډۍ وخورئ. او دیني مسلې بعضې داسې دي چې هغه د غوره او د ناغوره اختلاف دی، په هغې سړی کافر او مسلمان نه جوړېږي، هغه خو ترې رامیانځه وباسه. خو که کوم د کفر او د ایمان خبرې دي نو کښېنئ یو بل سره، یو بل پوه کړئ. امت نن په انتشار کې پروت دی، یو پسې کنځل بل پسې کنځل، سیاسي لیډر یو پسې کنځل بل پسې کنځل، په سټیج د یو بل لورې او خویندې یادېږي. دا د پیغمبر طریقه وه، ته د پیغمبر امتي. رسول الله مبارک ته خو الله اعلان کړی دی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. عفو نه کار وله، خلکو ته نیغه لار وښایه، خلک په نیکۍ پوه کا، او چې کوم جهالت کوي د هغې د پاسم جواب مه ورکوه. اعرض عن الجاهلین، جواب مه ورکوه، څپېړه درنه وباسي ته مه وباسه، ته د خدای څپېړې ته یې پرېږده چې خدای پاکې ووایي چې پته یې ولګي. غیبتونه دي او بهتانونه دي او په تاسو کې هم دی په موږ کې هم دی، بل شی نشته.
د بل عزت زمونږ نشي پیرزو چې دا ولې دله خدای عزت ورکړی دا دله مال خدای ولې ورکړی دا سپینه جامه ولې اچوي دا موټر یې ولې دی دا کور یې ولې دی د اجره یې ولې ده دا دوه څلور نوکران ورته ولې ناست دي قسم په خدای که دا د چا بدي شي دا ښه شخی شي دا وزغمې زه د پیغمبر امتی د پیغمبر دې ته وایي امت اجابت چې هغه د پیغمبر په طریقه او په نقش قدم عمل وکړي د فتح د مکې سفر دی فتح د مکه فتح کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکې ته رانږدې شو د حضور پاک یو دوه خپلوان دي د یو نوم دی عبدالله ابن ابي امیه د بل نوم دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب یوی د تره زوی دی او بل د ترور زوی دی او دا د حضور پاک د ماشوموالي دوستانو دا لکانې دوستانه چی کنه دا چې په لکانه کې یو بل سره دا لوبې ټوکې کړي دا ډېره خوږی د ماشوموالي دوستانه ترور زوی تره زوی او د ماشوموالي دوستانه ده دا دواړه کافر او رسول الله مبارک ولا دعاګانې کوي یا خدای زما د ترور غزوی عبدالله زما د تره دا زوی ابو سفیان یا خدای دا خو مسلمانان کې هر وخت به ولا دعاګانې کولې هر وخت به دعاګانې کولې دعا خدای قبلې خو بعد وخت یې ورکوي چې د مکې د فتح سفر دی او رسول الله مبارک مکې ته نږدې شو دې کې دا دواړه را روان دي پیغمبر مبارک له راځي د ایمان په نیت مسلمانی صحابه خو پوه شو دغه دی چې رسول الله مبارک له صحابه راځي ابشر د الله رسوله مبارک خوشحاله شه وی څه چلو شو وی هغه چې تا وله په تاجدو کې جړلې دي او تا وله دعاګانې غوښتې دي او تا وله الله ته زارې کړي دي هغه دواړه را روان دي مسلمانېږي وی څوک من هما وی عبدالله ابن ابي امیه او ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب خو چې دی ورته ووی رسول الله مبارک او فرمایل وی دا ما ته رانږدې نشي د دوی ایمان نه قبلېږي صحابه حیران شو الله رسول اوسه پورې دی ولا د خدای په دربار کې دعاګانې کولې اوسه پورې دی ولا الله ته جړاګانې کولې اوسه پورې د دوی په کفر خفه و ایمان پسې دی ولا جړل اوس وی توبه نه قبلېږي وی دا ما ته رانه ولې د دوی توبه نه قبلېږي هغو ته چې وی مه راځئ ولې وی رسول الله مبارک ډېر سخت غصه دی او خفه دی او چې توبه نه قبلېږي هغې وی مونږ د زړه نه ایمان راوړی دی بس مونږ خدای یو منلی دی او رسول الله مبارک هم پیغمبر منلی دی که ایمان قبلېږي او که نه قبلېږي مونږ بس ایمان راوړی دی واپس نه صحابه راغی جرګې شروع شي یسه مهرباني وکړو معاف یې نه معاف بل راغی الله رسوله حضرت ام سلمه راله دا د عبدالله خور وه حضور پاک ته کېناسته ام المؤمنین ده وی ګوره د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې پردي دې معاف کړل او خپل نه معاف کې اوسه پورې دې ولا دعاګانې کولې اوس چې ایمان راوړي اوس یې نه معاف کې وی ام سلمه ووره ما سره ذاتی چا چې بد کړي دي ما معاف کړي دي ذاتی چې چام بد کړي دي ما معاف کړي دي واقعي پیغمبر مبارک چې انتقام اغشتلی د خدای دپاره یې اغشتلی ذاتي انتقام یې نه دی اغشتی چېرته یې نه دی اغشتی ما معاف کړی دی یو سړی والا په یو جهاد کې یو باندې سې راغی او رسول الله مبارک صادر یې ونیوه او دامره زور چکې ورکو چې د پیغمبر علیه السلام په دې سټ د هغې صادر چاپه جوړه شوه وی مال نه راکې او خلکو له ورکې رسول الله مبارک مسکې شو ورته اړو غږ نه مسکې شو وی که د دې ځنګل د اون عمره مال را سره وي که نه قسم په خدای چې دا مې در باندې ټول ویشه صبر وکړئ لږ که نه تاسو تلوار کوئ نو ذاتي که ما سره حالانکه یو باندې سه و که څپېړی یې ورکړی و هېڅ پم نه ما ذاتي چا سره روانه نشته ام سلمې دا یو چې دی د ما پسې شعرونه جوړ کړي او زما ذات نه د ما پیغمبری پسې
زما خدای پسې زما قرآن پسې د شعرونه جوړ کړي دي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې خو د شعر و شاعرۍ زمانه وه نن هغه لوستلی کېږي او خلک بد وایي او دې بل ته ما ووی چې ای د ترور زویه تا ته پته نه ده چې د رښتون یم دروغجن نه یم تا ته پته نه ده ما چېته دروغ ویلی دي ته ما او ما ماشومان لوی شو نو زه د خدای پیغمبر یم د خدای نیکبخته ولې نه منې دا قرآن خو زما خبرې نه دي دا خو د الله وحی ده وی ده راته څه وی ده وی دا خو لا دا دي که نه که الله پاک د اسمان نه زما په نوم خط راولیږي او په هغې کې لیکلي چې دا زما پیغمبر دی وی منه او خط را رواني راشي او زما لاس له راورسي نو بیا دې نه منه زما د خدای بېعزتي کړې دا نه منم یو جرګه قبوله نه شو دا دواړه رال ام سلمې له وی څه وکړو وی یو کار وکړي وی د حضور پاک شان ما ته معلوم دی غصه خو چې بنده مخامخ شي بیا غصه ختمه شي تاسو داسې وکړئ چې دواړه ورشي او رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېږېدي به دنه مخ خړئ نو داسې ورته وشئ که دې خوا یې مخ واړو دی بل طرف ته راته وشئ که داسې مخ واړو اخوا ورته وشئ او یو ایت ته ته ویمه ده ووایې هغه آیت ته تخیب چې د یوسف علیه السلام رونو یوسف علیه السلام ته ویلی د یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام کوی کې وغورځاو خو چې وروستو پته ولګېدله نو ملامت و چې دا مو څه کړي دي پلار ته خو یې هغه شرمخ خوړلی دی هغه آیت به درته ووایم هغه ورته ووایې تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين د یوسف علیه السلام رونو یوسف علیه السلام ته څه وی زمونږ د په خدای قسم چې تا له خدای په مونږ بهتري را کړې دی تا له خدای په مونږ عزت را کړې دی مونږ که تقوی کې غورځولې مونږ غلطي کړې ده ورشه دا ورته ووایه نو دوی رالل چې پیغمبر مبارک ته کېناستل مخې دې داسې واړه چې دې خوا رالل داسې مخ واړو چې دې خوا رالل داسې مخ واړو چې دې خوا رالل وایي د الله رسوله تالله لقد آثرك الله علينا زمونږ د په خدای قسمي چې ته الله په مونږ کې غوره پیدا کړې ته پیغمبر یې مونږ امتیا وإن كنا لخاطئين که مونږ څه زیاتي کړې دي مونږ غلطي کړې ده فورا د پیغمبر مبارک په زړه کې رحم جوش شو فورا دی آیات عمل وکړو فورا رحم جوش شو لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم چې یوسف علیه السلام رونو ته ویلو اقه اوې وی زه اس ملامتیا در باندې نشته زه معافیه خدای معاف کا دی باندې عمل وکړه که یو سړی غلطي کړي او راشي او خپل جرم مني او تا ته کېناسته او تا ته ما معاف کا وی زه بچې معاف نصیحت ورته کوه او یو ځل یو کتاب کې مې پخوا لیدي دي اوس رانه یېر چې په کوم کتاب کې مې لیدي دي خو ډېره موده مخکې کلونه مخکې مې یو جزیه او دې کتاب کې لیدلې ده چې وی فرعون او ابلیس یو بل سره ناست دا ابلیس ورته وایي چې ته ما پېژنې فرعون وی نه وی زه ابلیس یم د انسان په شکل نو دا ابلیس د فرعون ته وایي لکه فرعون زما ستا نه به زیات د خدای سپېره بل څوک لعنتي د خدای نه لرې فرعون ورته وایي نه بلکل نشته ابلیس ورته وایي وایي زه خو خدای ته مخامخ ولاړی یم او الله راته وایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړو ما وی نیک ما خو خدای ته مخامخ چیلنج ورکړی دی چې ستا دا څومره بندګان دي یو به رانه جنت ته نه ځي د ښي طرف نه د ګس طرف نه د هر طرف نه به پې حمله کوم خو دوزخ ته به یې غورځوم ما خو خدای سره جګړه کړې ده ما نه دوی بدبخته بل کم دی فرعون ورته څه وایي وایي ما د خدایه دعوه کړې انا ربکم الاعلی نو زما نه لوی بدبخته بل کم دی او د خدای د پیغمبر د موسی علیه السلام سره مې جګړه شروع کړې زما نه لوی بدبخته بل کم دی یو وایي زه لوی بدبخت یم یو وایي زه لوی ابلیس ورته وایي یو کس داسې دی چې هغه زما ستا نه ډېر بدبخته دی
زما ستا نه د خدای په نزد د خدای لوی دشمن دی زما ستا نه زیات دی فرعون ویې بس وکړي ستا نه به هم زیات دي او زما نه به هم زیات سپیري ویه څوک دی ویه هغه کس دی چې دله یو مظلوم یو سړی راشي هغه سړی دی چې دله څوک جرګه راولي او ورته وایي چې د الله په خاطر ما معاف کو دی بیا هم نه معاف کوي خدای درته پیش کړي چې د خدای په خاطر ما معاف کا دی بیا هم نه معاف کوي نو ته به د قیامت پر ورځ الله ته څه وایې چې الله ما معاف کا ته 50 روپۍ نه معاف کوې ته 1000 روپۍ نه معاف کوې ته معمولی یو سپېړه نه معاف کوې او تا چې شرک کړی دی او خدای ته سجده وباسې نو خدای راته معاف کوي عمل به کوو ښه مونږ ټول د رسول الله مبارک امتیان یو څه به کوو عمل به کوو عملي به ځان نه جوړو په معمولی خبرو به یو بل پسې جګړې نه کوو په فیسبوکونو به د نن نه پس یو بل پسې کنځلې نه کوو د یو بل بد به نه وایو د پیغمبر مبارک د امت سپکاوی به نه کوو کوشش به کوو چې امت په یو څیز متفق او متحد شي او که چا د سره زیاتې وکړه خدای ته پرېږده ستا به څه څپېړی ستا به څه څپېړی چې ته څپېړه وباسې الله ته پرېږده الله څپېړه مضبوطه ده صبر ورته کوي خو چې وله ورکړي په خدای قسم سانټی پې وړي بیا څوک ټینګولی نه شي او چې د نه معافي وغواړي چې د معافي وغواړم بیا د معافي یو څیز په زړه کې شته ادا چې که هغه د نه معافي وغواړي نو خلک څه وایي وایي دا خلک به وایي چې ما پې که دا ټکې راځي که نه راځي وایي د پرون زه کنځلې موضوع مال یې څپېړه را کړې ده اوس که یو بخم خلک به څه وایي د هغې جواب دله په ترمذي شریف جلد ثانی کې یو حدیث دی پیغمبر مبارک پہ قسم خوری د حضور پاک خبره بے قسم مونږ له دلیل دی چې خدای ورته صادق او مصدوق وي نو دی کې دویمه کم نه راغلی رښتونی لیکن پیغمبر مبارک په دریو څیزونو قسم خوري وی زه پې قسم خورم یو په دې قسم خورم چې په سوال به مال نه زیاتېږي ته به دکانونو کې خلک ګرځي او سوالونه کوي دې کې به مال زیاتېږي نه که مال ډېر هم شي برکت به پکې نه ټول عمر تر مرګه پورې به خیرات خور او خلکو ته به لاسونه نیسي نمبر 1 نمبر 2 قسم خوري حضور پاک چې صدقه به مال کمی نه صدقه چې څومره ورکړې مال به دې زیاتېږي ګنې ځکه انته یو کار وکړه سخت کال ته زکات ورکړه نو چې سخت کال پورا زکات چې نیمګړی نه سخت کال ته 1 لک روپۍ زکات ورکړه که کال له دې 2 لکه ورنکړه راشه زه به جرم درکړم راشه ما زه سره حساب کتاب کوم ما ته په روز کال مې زکات لاک ورکړی او سخت کال خو ما زکات هغه مره ورنکړه زه جرم در کوم زه جرمانه درته زه منم راشه چې سخت کال دې لاک ورکړه نو کال له به ته د 2 لکه او 3 لکه زکات ورکړې خو پکې دا شرط چې پورا زکات ورکړې او د الله دپاره ورکړې ریاکاري پکې نه صدقه ته ورکړه چې کال زیاتېږي مال که نه زیاتېږي پیغمبر پې قسم خوري او دریم وی چې کوم انسان د الله دپاره عجزي وکړي د خدای دپاره څوک ته معافي وغواړي او دی وي ما معاف کړی د خدای دپاره دې سر ښکته کړي او عاجزي وکړي پیغمبر وایي قسم خورم چې دله به خدای عزت ورکوي نو ته وایې دا خو که ما معاف کړه نو خلک به څه وایي خلک به خپل کار کوي د خلکو خبره به پرېږدو بیا به راشو پیغمبر له پیغمبر امتیان وي د هغه په خبره به عمل کوو نو الله پاک قرآن شریف کی فرمائی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين اے خالد ابن ولید دا برکت نه په احد کې او یا صحابه شهیدان شوي دي سو او یا کم صحابه چې پکې حضرت حمزه غوندې شخصیت رضی الله عنه او یا صحابه شهیدان شوي دي په احد کې د خالد ابن ولید د لاسه
او جبل التنعیم سره د فتح د مکې په سفر کې 180 کسان د سره گرفتار شول. یو سل اتیا سمه موقع وه، صحابه غونډو نیول او رسول الله مبارک لی راوستل، او د صحابو نیت دا و چې دا ټول سر قلم کو، خپل ارمان پې ورجو. رسول الله مبارک معاف کړو، پرېږدئ. ایمان یې نه دی راوړی، بیا هم معاف کړو. هغې برکت بیا وروسته راغی که نه، هغه خدای ټول مسلمانان کړل. خذ العفو وأمر بالعرف، د عفو نه کار اله، د عفو لمن ټینګه ونیسه. ولې ته د خدای نه معافي غواړئ او څوک دله راغی چې ما معاف کړی، زه معافي. وأمر بالعرف، نصیحت ورته کوه، ټیټ ورته کوه، وأمر حکم ورته کوه، داسې بیا مه کوه. واعد عن الجاهلین، او که د دې نه پس هم څوک جهالت کوي مخ ته اړوه، خدای ته پرېږده. زمونږ د سیرت د حضور پاک مقصد د بیان د سیرت څه دی؟ ادا دی. زه مولا به هم ځان کې دا صفت پیدا کول غواړم، ته به هم پیدا کې. هر سړی به دا کوشش کوي چې په ځان کې دا صفت پیدا کړم. بس غم بل دی که نه، ځان ته څه دا ګوته چې داسې بل ته نیغه کړمه نو دا څلور مې ځان ته رانیولي دي. غم دا دی چې هر سړی په بل کې عیب راوباسي او خپل عیب ته نه ګوري. دا لوی غم دی. هر سړی د بل عیب ته ګوري چې ده کې خدا عیب دی، او ځان ته نه ګوري. ته د شپې چې څملې ته سوچ وکړه چې ما کې څونه عیبونه وي. ځان ته هم نصیحت پکار دی. زه خو د ټولو نه مخکې ځان ته نصیحت کوم. زه خو یم که ما کې څه عیب وي، وره مسلمان د مسلمان شیشه ده، المؤمن مرآت المؤمن. او ما ته چا کور ته راغی او ما ته ووایي چې تا کې خدا عیب دی، په خدای قسم ځان نه به وباسم، قسم مې راته وخوړ. او شته راکې ډېر عیبونه او ډېر ګناهونه دي د الله په دربار کې چې هغه زما او د الله سره دي. الله په دربار کې سوال کوم چې خدای د دې عیب نه مې خلاص کړې، خدایه د دې ګناه نه مې خلاص کړې. دا خو ډنډ دی، د دې ډنډ په غاړه چې ګرځې څوک د ګناه نه کم دی خلاصېدی شي. د الله نه به سوال کوو، دعا وکړو. یا الله مونږ د هر قسمه فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي. زمونږ دلته په دې نږدې محله کې د میروزو کندي په دې محله کې د اکرام الله جي صاحب ورورو جان استاد وفات شوی دی پرون. خو زه ډېر لرې وم، ما ته ټلیفون بیا ډېر وروسته شو چې زه را رسېدی نه شوم. او جان استاد ډېر نیک سړی و. عبید الله استاد د خدای پاک وبخي، په خپل یو ډېر نیک سړی و، نیک انسان و، د هغه بچی و او ډېر نیک سړی و. په دې جومات کې ډېره موده امامتي کړې ده. او ډېر صالح انسان و، ډېر صابر انسان و، بې جګړو انسان و. د زړه نه دعا ورته وکړئ جان استاد ته چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او ډېره بیماري غریب تېره کړه چې هغه بیماري ولا الله د آخرت د ګټو ذریعه وګرځوي. خدای هغه بیماري ولا د الله د ګټو ذریعه وګرځوي د آخرت. او خدای وارثانو له اکرام الله صاحب دي د هغوی ټولو بچو له صبر ورکړي. عبید الله استاد ته هم دعا وکړئ، ډېر نیک سړی و چې خدای پاک هغه هم وبخي، زموږ ټول مشران الله پاک وبخي. بامبو خیلو د کندي د نوید مور وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک دې وبخي. د میری امرود بچا وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې وبخي. های سکول کورونو یو هلک وفات شوی دی. دا چې څومره وفات شوي دي نو د جان محمد د میروزو ښه او دا د ټول خدای پاک وبخي، الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي او د ټولو وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي. پیشو ته تل څنګه دي او ښه دي که نه؟ مږو دپاره ساته. پیشو که سړی په دې خیال په کور کې ساتي چې د مږو اپریشن به کوي نو خیر دی. کور کې مشکلات دي او بعضې بیماران دی، الله دې مشکلات په خیر بدل کړي. او دا بل دی یو ملګری مختیار خان بیمار دی، الله دې روغ صحت ورکړي. څومره بیماران دی الله روغ صحتونه ورکړي، څومره قرضداران دی الله قرضونه اخلاص کړي. زمونږ بعضې دوستان دي د ډېر لرې له ځای نه راغلي دي. زمونږ یو دوست جمعه د جي صاحب ډېره موده پس ما سره میلاو شوی دی، اکثر مدینه منوره کې پاتې کېږي. هغه ته دعا وکړئ چې خدای پاک یې خوشحاله کړي او خدای پاک یې خیر او برکت نصیب کړي. نور چې څومره زمونږ دوستان دي الله د ټولو، که دلته اکثر مسافر دي غریبانان، خدای د ټولو د خیر او د برکت زندګۍ نصیب کړي. او یا الله ته زمونږ نه راضي شي، خدای ته زمونږ نه راضي شي او تم د دنیا او د آخرت د فتنو نه
او د آفتونو د مصیبتونو نه پابند کې وساتئ. الله د رسول الله مبارک د امت په منځ کې اتفاق پیدا کړي. خدای کله چې یو بل سره روانې دي، په کورنو کې دي، په ګاونډونو کې دي، په رشته دارۍ کې دي، الله هغه ټولې په خوشحالو باندې بدلې کړي، ټولې په خوشحالو باندې بدلې کړي. او یا الله که څوک مریضان دي دلته یا په هسپتالونو کې، الله روغ صحت. زموږ یو بل ملګری دی د هغه په دې حیات آباد کې دی، یو قاري صاحب دی، قاری محمد الله، د هغه رور دی قاری صاحب، هغه په اسپتال کې پروت دی، آی سی یو کې. دعا ورته وکړه چې الله وله شفا ورکړي، الله ته وله شفا ورکړي، روغ صحت وله ورکړي. خدای چې څوک پریشان حالي پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. زموږ د جومات ته چې د لرې لرې ځای نه کوم ملګري را روان دي، الله په یو یو قدم ولا اجر ورکړي. ته رانه راضي شي برحمتک یا ارحم الراحمین.